یو کس تپوس کړی دی چې په اختر په ورځ باندې اکثر کپڑے په وینو باندې ګنده شي، آیا په دې کپړو کې مس کیږي او کنه؟ نو کومې کپڑے چې په وینو باندې ګنده شوي د دې وینې دوه قسمه دي. یو هغه وینه ده چې د علالې په وخت کې د رګونو نه روانه ده، دې ته دم سائل وایي، بهیدون کې وینه. دا که په کپړه باندې پریوتي وي او کپړه دې سره رنګین شوي وي نو دې کې مز نه کیږي تر څو پورې چې هغه پاکه شوي نه په اوبو باندې. او دویمه وینه هغه ده چې سړی یو کس ناستی علالۍ نه ده کړي خو غوښې ته ناستی او غوښه ټک ټوک کوي او د هغې غوښې هغه سوروالی او وینه د ده په کپړو باندې لګېدلې ده، نو هغه وینې سره موس کېږي، هغه وینه پاکه ده. د غوښې سره لګېدلې وینه پاکه ده او د رګونو نه بهیدونکې وینه هغه نجس او حرام ده، هغه کپړه نجس کوي. نو که هغې کپړې سره کومه د غوښې نه لګېدلې وینه ده هغې سره موس کوي نو موس ورسره کېږي. او دغه وجه ده که چېرې دا غوښه څوک ونه وینځي او دغسې په کټوۍ کې واچوي او پخی کړي نو خوړی شي.